ملابې نه دي لیدلې چې توره ده که سپینه ده. ضلالت دی او ډېره بېوسي ده. پېښور د پوډرو ډک دی. 300 روپو نشه کومه. زه خو جی السلام علیکم، زه خو یم د ډېری شب قدر یم او ډېر وخت نه دلته یم. زما تقریبا دا 25 شلم کال دی چې د کوره راوتی یم. د کور مخه مې لا بیا نه ده لیدلې چې توره ده که سپینه ده. مور پلار دې شته؟ وروڼه خویندې دې شته؟ پلار مې مړه دي. وروڼه خویندې خو به دي که نه؟ وروڼه خویندې مې دي، خو وروڼه چې ما پسې کوم رالګېدلي د هغوی د خپل دغه د مقصد دپاره دي که نه، لکه هغوی خپلې حصې ختمې کړي دي، ځمکې ته رسېدلي چا پې سره. نو زما حصه د خور حصه پاتې ده او زما حصه ده. نو 8 جریبه ځمکه د ما نه په زور باندې ګوته لګوي انتقال باندې. زه ترې کله یو ځای پټ شم کله بل، د هغې د وجې نه زه دلته پاتې شم. ته د 8 جریبو مالک هم یې، هغه په وجود هم چې دی ته بیا نشه کې لګې. څومره وخت نه نشه کې؟ زما خو تقریبا چې نه دا 50 سال 45 سال 45-50 سال نه تا پوډر وڅکله. لکه د 2 نه مې شروع کړي دي. د 2 روپۍ پونای وه چې ما شروع کړي. او اوس په څو ده دی؟ اوس دې ټایم کې چې اخلي نو په 300-350 دلته میلاوي دي. کارخانو کې به مخکې په 1.5 وه، لکه مخکې به کارخانو کې په 1.5 میلاوي ده، اوس په 2.5 تا ته ما کارخانو کې میلاوي. نو چې هغه نه په 2.5 راوړي دلته ځي دوی پکې ګټه کوي که نه، په 300 په 400 په 300 په 400 د دوی دغه لیندین یعنې ښه په اسانه میلاویږي. او دلته هم ښه په اسانه میلاویږي. خو دغه څه کې ځي چې نن سبا پې د اسپتال نرسې په دې ایسو روغتي دي، جینکۍ ینګ جینکۍ پیرو. بله ورځ زه دلته د غاډه کې ولاړم، ما له کلاس پیلو او پېغلې جینۍ ورسره راله. ما چې ولې لکه وایي چې دا 50,000 روپۍ واله مونږ ته لږه هېڅ پکار دي. نو ما ورته داسې کتل مال خدای دې کور وران که ته خو ښه سم دمې، خو په دې جینۍ څه کوي چې دا هم سکي. ما چې اوس به دې څه کوم. نو ما هغه منشي خانه خالي کړه ټوله. ما چې دا کینې ښه په غلا. نو ما له 2,000 روپۍ هېڅ راوغست او 1,000 روپۍ مې رسکۍ له ورکړې، آنې جانې دې کارخانو پورې لاړ. نو 1,000 روپۍ مې رسکۍ له باقي پاتې مې له ورکولې. ما ته دا جیب کې کېږي. ما یې ولې؟ وایي دا ستا د جیب خرچه. نشې جي داسې نقصان دی که نه چې دا نه پېپړې دې ختموي. اوس چې بلغم توکې که نه، نو هغه د سینه په زور د سا په زور روځي که نه، نو هغه بلغم تک توري، هغه لوګې، هغه رزم او هغه څه جراثیم چې دی که نه، ستا دې اړه ته رسي. نو ګردې خرابوي، زړه خرابوي. اوس دې یو هلک نه ما تپوس کو، ما چې د هغه را سترګې داسې وکتلې که نه، ما بچیه تا ته ما د پوډر څوک دغه نشته، خو ته پوډر ډېر څکې که نه، تا باندې زیړې راوستې. بابا نو ته خو ګوره د 8 جریبو مالک هم یې، یعنې پیسو نه هم ښه برابرې، سمې سدې هم ښه برابره ده. هغه په وجود هم چې دی داسې څه وجه ده چې یاره تا مطلب پوډر شروع کړل او بیا ته پوډر څکې او دا دې 45-50 کاله دې مو لکه بورډ امتحان اتم ما پاس، تعلیم یافته مې وم. بورډ امتحان چې ما اتم پاس که نه خمته شو، مور پلار مې وفات شو. د هغې نه اخوا ما خپل کتابونه وسېزل. واده دې شته؟ واده مې ټبر مې مړ دی، یو زوی مې علم دی، یو زوی مې قاري دی، لور مې علمه ده. بس دا یې په وجه باندې. نو تا د بچو سره ملاقات کې او بله ورځ راله یو زوی راغلی و، هغه راله 15,000 روپۍ راکولې. په ژړا شو راته وایي ته ولې نه راځې کور ته ځي؟ ما ورته ویل ما زه څنګه درشم، که زه درلم نو ما زما ګوته او د هغوی ځمکه وځې چې خپل کور ځان له آباد کړي. نو ګوته زما نه لګي که نه. بالکل دا ته یې پټۍ چې ستا کم دی زه بیا سنبالوم او ما نه 500 روپۍ ورځ اخله. بس صحیح ده، راځه یا بسم الله. دغه پټۍ هم څوک راغله نو ما ته ویل سړی نه وې. صحیح ده، دغه پې ما په زمینداره چولې دي. زمیندار مې پې سړي صاحبه رښتینې تاسو کې اړو څوک شته نه. هغه پې دوبي ته هېرېږي زمیندار، چې زمیندار هېرېږي زه اوس څه وکړم؟ زمیندار د ګرېوان نه وي چې شوخت دې کوم دی؟ شوخت دی نه لیمچوکو بیا نیمزي دي. کندیم دا قربان علي خان د کندیم د علم. زه د چارسدې چارسده کې د کوم دی؟ تر 9 راغلی ما. او کوثرې پېژنې؟ کوثرې خو چې مړ شوی م دی، مړ شوی دی. ماماګان دي زپرې د کوثرې سر یې خوړلې خو ماماګان مې دي. ماما څه کوي
یو سړي ګل خراب ګرځي خرابي چې ډېر زیات دی به څلوېښتو کالو نه دې وخت کې زما یو اتیا کالې عمر دی یو اتیا زما 50 ساله ستا روغ وجود دی او زه نشو خوړلی او اوس هم راکې او دې کې ځوانانو طاقت راکې شته کې زما دیارلس بچي شوي دي نه ژوندي دي څو واده کړي دي یعنې دلته ودروه یو شعر ته ودروه ده اوچت کا چې څنګه دی اوچتو دا دې ته چا ویلي دا ته راته ودرېږه ما په شا که دې دغه پورې مه ورسوه په وږه مې که تر دغه 400 ډېر پورې به دو بس دومره غټ نه دی شکر دی اوبه ورته ځي راته دا وشکر دا له دوی